زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړیږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کیږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیاریږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو په خپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړیږي دا څومره په مشکله حافظان جوړیږي دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرفه جاړي د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړیږي د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړیږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او فرشتې د ده دا روح واخلي بره اسمانونو ته یوسي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علمه بیا ترې هم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کوم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د متعلق خلکو څه ویله ښکته ځمکه کې خلکو د ده متعلق څه خبرې کولې نو فرشتې ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندګان د ګواه شي چې ما دې په ښو کې حساب کو ما دته مغفرت نصیب کو او چې کله فرشتې وایي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو ډېر بد سړی و ډېر ناکاره سړی و الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي یوه جنازه تېره شوله نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو ډېر صفات یې بیان کړو ویره دا ډېر ښه سړی دا کم سړی چې نن مړ دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وجبت د دپاره واجب شو بیا څه ټایم بعد بله جنازه تېره شوه نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و خلک ترې نه ډېر تنګ و ډېر په عذاب کې و خلک ترې ډېر تړپوزي و ډېر ناکاره سړی و ښه د نن مړ شو نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره څه مطلب مخکې جنازه تېره شوه خلکو یې صفت وکړو تاویده دپاره واجب شو وروسته بله جنازه تېره شوه خلکو د هغې بد وي تا بیا وې د دپاره واجب شو څه واجب شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی کله چې اوله جنازه تېره شوه تاسو ټولو د ده صفت وکړو ما وی د دپاره جنت واجب شو د دپاره جنت واجب شو ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تېره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی و ښه د خلک ترې نه خلاص شو وی ما وی چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو
الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي. ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړیږي؟ دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کیږي. داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیاریږي؟ دا زما د مدرسې طلبه ناست دي، تاسو په خپله لیدلي دي. دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړیږي، دا څومره په مشکله حافظان جوړیږي. دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په ژړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې. دا ماشومان په مدرسه کې جاړي، میندې ورته د هغې طرفه جاړي، د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي. د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه. دوی ته داسې سپک مه ګورئ، دا کمزوري نه دي، دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي، دا د ډېرو سپین روبو بچي دي. لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ. ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه. کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه. دا د الله نازولي، دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړیږي، د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړیږي. بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي، دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي. ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سر واخیستو، دا څومره په مشکله تیار شوی و. د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي؟ هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره. کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي، په ده پسې اسمان جاړي، د ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي، په ده پسې د دغه طالبان جاړي. شیخ صاحب الله بخلی دی، په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي. هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي، په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي، په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي. الله به یې څنګه نه بخي؟ نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي، د ده د ذکرونو ځایونه جاړي، د ده د سبقونو ځایونه جاړي. اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي. الله هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه خو الله بخلی دي. ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه، ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغې د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغې د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغې د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ، زه یو قوم سیوا د پښتون نه، سیوا د پښتون نه. پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره وتړو، د سپي سره یې وتړو، د خر سره یې وتړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېری هغه پښتانه تېری. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېری پښتانه تېری. ولې تېری؟ د خپلو علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من احان العالم، چاچه د عالم سپکاوی کو فقد احان العلم، د علم سپکاوی کو. ومن احان العلم فقد احان النبی، چاچه د علم سپکاوی کو د نبی سپکاوی کو. ومن احان النبی فقد احان جبریل، چاچه د پیغمبر سپکاوی کو د جبریل علیہ السلام سپکاوی کو. ومن احان جبریل فقد احان الله، چاچه د جبریل علیہ السلام سپکاوی کو د الله سپکاوی کو. ومن احان الله فقد احانه الله یوم القیامه، چاچه د الله سپکاوی کو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کی په ورځ د قیامت. الله به ضرور ذلیل کوي، الله به ضرور ذلیل کوي. تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي، د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي. الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم. هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو.
هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړو دو او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل مونږ ورته بدله دا ورکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شوې نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله نن د علماو سره دا سلوک شروع دی ښه نن د علماو سره دا سلوک شروع دی قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې او دا خو د قیامت علامات دي نبي علیه صلات وسلام مخکې ذکر کړي وو او هغه اوس یو رښتیا کېږي نبي علیه صلات وسلام فرمایلي وو د قیامت یو څو علامتونه نبي علیه صلات وسلام فرمایلي وو یو نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې کله اخیر زمانه شي که نه نو جهالت به زیات شي علم به پورته شي او جهالت به څه شي زیات به شي تاسو خو به وایئ چې مخکې خلک نه پوهېدو اوس خلک تعلیم یافته دی ډېر زیات نه دا تعلیم چې دی د انګریزي تعلیم دی ته نبي علیه صلات وسلام تعلیم نه دی ویلی دا علم نه دی دا یو هنر دی دا څه شی دی حاصل کا هنر دی ترقي به پکې په دنیا کې وکړي خو علم هغه علم ته و چې د قرآن علم دی د حدیث علم دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي جهالت په عام شي جهالت د قرآن علم به د خلکو نه پورته شي د احادیث علم به د خلکو نه پورته شي څوک په مونږ کې داسې شته چې هغه کور ته لاړ شي خپلې ښځې ته د قرآن او د حدیثو مسایل بیان کړي الا ماشاءالله ډېر کم کسان به ورنه ټولو ته پته نشته دی که نه نشته دی پته که نه حالانکه د ښځې حق دا دی چې سړی به ورته د قرآن او د حدیث مسایل بیانوي چې هغه پې خپل ژوند تېرولی شي د ښځې یو حق په خاوند باندې څه شی دی د ښځې یو حق په خاوند دا دی چې د هغې د زندګۍ کومې دیني مسلې دي دا به ورته خاوند بیانوي خو د کوره نشي راوتی که نه دا به ورته څوک بیانوي خاوند له غریب له خپلې نه ورځي د ښځې مسلې به ورته سیاتي یو نبی علیه صلات وسلام فرمایي و چې کله قیامت رانږدې شو د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا ده چې جهالت په عام شي جهالت عام دی زه سوچ وکړم زما په کور کې انګریزي تعلیم والا څومره دي او دیني تعلیم والا څومره دي زه سوچ وکړم زما بچي څومره دي په هغې کې ما دین له کم یې ورکړی دنیا له مې کم یې ورکړی دی زه په خپله محله کې سوچ وکړم زما د محلې نه په مدرسه کې څو ماشومان دي او په اسکولونو کې څو ماشومان دي جهالت عام شوی دی که نه دی عام شوی جهالت نور څه ته وایي یو نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي جهالت په عام شي جهالت د قرآن د علم نه به څوک خبر نه وي د حدیثو د علم نه به څوک خبر نه وي که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېدی که نه هغه غټې ډیګري چې کړي دي کله چې د سوره اخلاص تلاوت کوي ورځي ولا تاسو په خپله واړه اورېدل ورځي ولا نو که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېدی هغوی د امریکې او د برطانیې د یونیورسټو نه ډیګرۍ راوړي دي خو چې سوره اخلاص نو دا ماته لیکلی شوی غلط دی وایي ځکه نه راځي دغه دینی تعلیم نه دی ښه دویم نبی علیه صلات وسلام فرمایل وی زکات په مشکل شي خلکو ته زکات په خلکو باندې بوج وي زکات په خلکو باندې څه وي په کال کې یو ځل زکات ایستل دي په لاکو کې 2.5 روپۍ دي خو چې دې زکات وباسي نو مړه دا خو ټولې په زکات کې لاړې نو و ظالمه الله درله 1 لاک روپۍ درکړي دي نو 2.5 زره څه شی دی ته اوس د الله په مال کې 2.5 زره روپۍ نشي ورکولی زکات په خلکو باندې بوج وي دا به تاوان حسابوي او دریم نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي د مور او پلار نافرماني به زیاته شي د مور او پلار به نافرماني نو دا خو ډېره عامه ده نن سبا اکثر بچي چې دي وایي زمونږ پلار نه پوهېږي دا هغه پخوانی زمانه نه ده مونږ خپلې مخې طرف دي مونږ پوهېږو دی نه پوهېږي مونږ له دې مخې راکړي چې مونږ څومره مخکې ځو داسې وایي که نه وایي مور او پلار نافرماني زیاته شوې ده پلار د زامنو نه سره ټکوي او مور د لوڼو نه سره ټکوي لورګانې د مور خبره نه مني مور ورته یو وایي لور ورته بله وایي مور ورته وایي دا جامې دی لکه د حیا غونده وایي زموږ مور وایي دا وایي د دغې زمانه ده اوس دا د دې ګرو کپړو زمانه ده زه به دا غټې کپړې غوندم دا په خپله غونده د مور او پلار نافرمانی به سیوا شي چې کله اخر زمانه شي او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څلورمه وایي ګانې به جانې به زیاتې شي الله دې رحم وکړي ګانې به جانې به څه شي مړه نو نور زیاتېده څه وي خو چې په امام پسې بلکې امام په جیب کې هم کله ناکله ګانې شروع شي
چې زما منبر او محراب ته ګانه راورسېده نو زیاتې شوې کو زیاتې نه شوې نور د څه انتظار کوم زه دا د قیامت علامه نه ده زما په منبر کې او زما په محراب کې به د انګریزانو ګانې سټارټ وي الله ما بل جمعه تیر تاسو ته خبره کړې و څومره زیاتې شوي دي دا ګانې بجانې څومره زیاتې شوي دي کو یو سړی د ځان نه ویډیو وکړي د ده ویډیو در هغې پورې تماما یې تر څو وي چې د پاسه ګانې نه وي لګولې داسې ده که نه ده یو تصویر به د ځان نه وباسي د ده تصویر در هغې پورې خوند نه کوي چې ده پې د پاسه ګانې نه وي سیټ کړي یقین په الله که بعضې اوقاتو کې پکې زمونږ د تصویرانو ویډیوګانو خلکو دغه کړي ګانې پې لګولي دي ته هم نه ګوري چې دا مولا دی ما ته تیر وخت کې وطن ویډیوګان راولېږل اوس دا زما سره د مینې اظهار کو څه شی کو د مینې اظهار کو خو لګولې پې ګانه وه اوس ظالمه ما په سر دې پټکي ته هم نه ګوري دا د خلکو نه هغه تمیز ختم شوی دی چې دا ګانې چې دي دا ګناه ده او که نه ده مرګري چکر له لاړ شي ځان نه به ویډیو وکړي نو دی به هله هغې نه دا ورکوي چې د پاسه پې ګاڼه سیټ کړي چې د څه شي ویډیو ګوري د څه شي تصویر ګوري په هغې به ګانې وي نو دا ګانې عامې شوي که عامې نه شوې مخکې به خلکو چې ګانې ویلې خلکو به ورته ډېر په سپک نظر کتل هغه به چېرته ډېرو کمو کورنو نارینه او زنانه داسې وي چې دا ګانې مانې به یې ویلې نن سبا غټ غټ خاندانونه چې ځان ته وایي د هغې جینکۍ ټیک ټاک او فیسبوکو ته راوتي دي او ګانې وایي او ګډېږي او هغه کپړې اغوستې دي چې انګریزانو ته پکې هم ځان شرمېږي هغه کپړې اچولي دي نو څلورم نبی علیه صلات وسلام څه فرمایي وایي ګانې به جانې به عامې شي ګانې به جانې به عامې شي اسپتال ته چې سړی لاړ شي که نه نو چې کله د مریض ته انتظار کوي نو بار به ناست دي که نه ډاکټر ته انتظار کوي یا مریض یا پیشنټ تیوټر ته دننه کړی سړی ورته بار ناست دي نو تاسو ته پته ده که نه سړي ته ټي وي لګولې که نه یې لګولې لکه هغه مریض چې اوس هغه ته د ژوند او د مرګ خبره ده چې مال یې مړ روباسي که ژوندی روباسي دلته چې ورته بار کم کسان ناست دي هغې ګانې اوري ځان له چا پکې ځان ته موبایل لګوي پکار خدا د مریضانو په واټونو کې ګانې ورته لګوي چې د دوی خیال بدلیږي څه بدلیږي خیال یې بدل شي ګانه ورته لګوه ولکه هغه د مرګ او د ځانکدن سره مخامخ دی تلاوت ورته ولګوه نو نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وي ګانې به جانې به عامې شي ګانې خامخا اړه دې نه صبرېږي وایي زما دا تصویر هسې خوند نه کوي چې زه یې فیسبوک له ورکوم ټیک ټاک له ورکوم خامخا دې زړه کې د خارښت او د ایسارېدو نه که نه نو چېرته نعت پرې ولګوه دغې ته هم ضرورت نشته نظم پرې ولګوه خو خامخا چې نه ایسارېږي نو دا وکړه ګانه پرې ولې لګوئ او پنځم نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وی بالماضي به زیاته شي څه به زیاته شي بالماضي به زیاته شي قیامت علاماتو کې یو علامه دا ده چې که مونځ یې وکړو فبها که مونځ یې ونه کړو پروا نشته دی مونځ پرېښوده شته دی په اسلام کې د مونځ پرېښوده په اسلام کې شته دی د مونځ پرېښوده په اسلام کې د سره شته دی نه هلکه د سهار مونځ دې کړی دی نه اوده پاتې شوي ومه بیا دې قضا وکړو قضا هم کېږي قضا هم کېږي مونځ پاتې شو بس خبره خلاصه لکه مونځ معاف کېده نشته دی په ټیم دې وکړو په ټیم به یې کوې خو که په ټیم در نه پاتې شو نو قضا به راګرځوي خو معاف کېده خو یې نشته دی که نه نو نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وي یو به څه زیات شي بالماضي به زیاته شي بل نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وي داسې مرضونه به راوځي داسې مرضونه چې د هغې نوم به ستاسو پلار نیکه نه یې اورېدلی پلار نیکه به د هغې نوم هم نه پېژندو اوس د زناورو دا کوم مرض چې راغلی دا چېرته تاسو موږ سره ډېر ښه غټ غټ زمیندار خلک یو ټول که نه دا مرض چېرته تاسو سره څاروو اورېدلی و دغه نوم به چېرته تاسو اورېدلی و یا په انسانانو باندې چې دا کمې بیمارۍ راځي دا نومونه چېرته موږ د مشرانو نه اورېدلي دي دا موږ نه دي اورېدلي ناشنا بیمارۍ به نبي علیه السلام فرمایي دا به الله تبارک وتعالی راولي چې تاسو مشرانو له به د هغې نومونه هم نه ورتلو بل نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وی بدکاری او فحاشی او عریانی به عامه شي دا به عامه شي داسې به عامه شي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وی په لارو کوڅو کې به خلک دا بدکاري داسې کوي لکه دا خره او سپي چې په دې لارو کې وي الله دې موږ د دې حالت نه وساتي الله دې موږ ته په مخ د ځمکه دغه نه ښیي که دا حالت په موږ راځي الله دې مخکې موږ پورته کړي خو ګورې دا شته په دې بار ملکونو کې شته دی که نشته دی څوک چې بار ملکونو ته ځي هغوی ته پته ده دا شته دی دا شته دی आवाज ورته هم نشي کولی چې دا څه کوئ دا څه کوئ دا
نو نبی علیہ السلام فرمایي وی فحاشي عریانی بربنډتوب دا به زیات شي. بل نبی علیہ السلام فرمایي وی د رزیل خلکو به خلک عزت کوي. رزیل خلکو به څه شروع شي؟ هغه خلک چې هغه ډېر غورځېدلي کارونه کوي، د بې حیایۍ کارونه کوي، سود کوي، ګناه کې هغه ګناه کې مبتلا دی، خلک به هغه ته کینې او فاسي، د هغه به خلک عزت کوي. او د نیکانو خلکو به خلک څه کوي؟ سپکاوی کوي. دا د قیامت په علاماتو کې یو علامت دی. بل نبی علیہ السلام فرمایي وایي د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا هم دی چې ښځې به زیاتې شي او سړي به کم شي. ښځې به زیاتې شي. دا خبره داسې ده که نه ده؟ زمونږ د پاکستان چې اوس کومه آبادي ده پای کې د ښځو آبادي زیاته ده په نسبت د نارینهو. د ښځو آبادي اوس هم زیاته ده په نسبت د چا باندې؟ د نارینهو باندې. ښځې به زیاتې شي، نارینه به کم شي. او نبی علیہ السلام فرمایي وایي د قوم سرداري او مشري او عهدې به هغې خلکو ته ورکړل شي چې هغه په مخ د ځمکه رذیل او ذلیل خلک وي. د خپلو مشرانو باندې لږ سوچ وکړو که نه؟ د خپل سرکاري مشرانو باندې لږ سوچ وکړو که نه چې کم بدماش، کم بدکردار، کم هغه انسان چې په معاشره کې د ټولو خلکو ته تکلیف وي هغه زموږ مشر کېږي که نه مشر کېږي؟ مشر هم زموږ هغه سړی چې په معاشره کې د ټولو نه بدنام سړی وي. نبی علیہ السلام فرمایل په آخره زمانه کې عهدې دا به نااهلو ته حواله شي. عهده به هغې سړي ته حواله کېږي چې هغه به د هغې عهدې قابل نه وي. نو غرض مې دا کو چې دا خو ډېر علامات دي چې شمارمه، خو په هغې کې یو نبی علیہ السلام دا فرمایلي چې ناشنا مرضونه به راشي. ناشنا مرضونه به راځي، ناشنا بیمارۍ به راځي، سیلابونه به راځي، زلزلې به راځي. نو د دې ټولو نه د بچاو ذریعه څه شی دی؟ هغه خشیت الهي، د الله نه یره، د الله په دربار کې توبه ایستل، استغفار ویل. مونږ له پکار دي چې هر انسان دا وایي الله دا کوم عذابونه چې دي دا زما د وجې نه دي. هر انسان دا وایي، دا نه چې دا د پلانکي د وجې نه، د پلانکي د وجې نه. هر یو ته نو چې دا مصیبت زما د وجې نه شروع دی. او دی راشي او دسو کې په صحیح طریقې باندې 2 رکعاته نفل وکړي او د الله په دربار کې په چغو جاړي چې الله زما د وجې نه دې مخلوق ته عذاب مه ورکوه. دا ټوله معاشره به سمه شي. خو ارمان دا چې مونږ سره دا احساس خو پیدا شي که نه چې دا مصیبتونه زما د وجې نه دي. مونږ خو په یو بل باندې ورولو، مونږ خو په حکومت باندې ورولو، مونږ خو په مشرانو باندې ورولو، زه خو په ګاونډي باندې ورولم، زه خو په بیلمازه باندې ورولم، زه هم دا دی داسې دی، دا دی داسې دی، دا دی داسې دی، داسې نه وم چې دا زه داسې یم. کومه ګناه داسې ده چې هغه په مونږ کې نشته. الله تبارک وتعالی مخکینه قومونه چې کنه دا په یو ګناه باندې هلاک کړي دي. لکه شعیب علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي؟ فناف تول کې کمې کو داسې وکنه. قوم د نوح علیه السلام الله په څه باندې هلاک کړي دي؟ د الله تبارک وتعالی سره شریک جوړه. د لوط علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي دي؟ بربندي پکې وه، بېحیایي پکې وه. هغه الله تبارک وتعالی په یو ګناه هلاک کړي. چا په ناف تول کې کمې کو الله هلاک کړو، چا شرک کو الله هلاک کړو، چا ظلم کو لکه فرعون الله هلاک کو. دغه ټول ګناهونه په مونږ کې موجود دي. بې حیایي په مونږ کې موجود ده، غلا په مونږ کې موجود ده، ناف تول په مونږ کې موجود دی، ظلم په مونږ کې موجود دی، شرک په مونږ کې موجود دی. کومه ګناه شته چې هغه په مونږ کې نه ده موجود؟ دا خو د نبي علیه السلام دعا وه، یا الله زما امت په یړه مه هلاکوي، الله زما امتو په یړه نه هلاکوي. دا دعا یې الله قبوله کړې ده. کو دا دعا نبی علیه السلام نه وکړې که نه د مخ د ځمکې به الله اوس وزګار کړی، پخوا به قیامت قایم شوی و. خو ځای په ځای باندې عذاب راځي، خو په یړه عذاب نه دی راغلی. لکه په مخکې قومونو چې به راتلو چې الله به یې مون ختم کو، الله به مکمل لرې کړو مخ د ځمکې نه. او په دې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ په دې حالاتو کې استغفار ویل ډېر زیات پکار دي. کم از کم د ورځې 100 فیرې استغفار وایه. استغفر الله اوږد نه شي ویلی، دومره خو ویلی شي که نه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیه. داسې ووایه، داسې نه شي ویلی، صرف استغفار خو ویلی شي که نه. استغفر الله. کم از کم 100 فیرې هر انسان دې د ورځې څه وایي؟
استغفار دی وای. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان نه عذابونه ختمي. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان په رزق کې فراخي راولي. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان تمام مشکلات ختموي. نو یو دا چې موږ استغفار په دې کې ډیر وایو. دویم دا چې په خپل کورونو کې د ذکر او اذکار اهتمام وکړو، خپل کشرانو په منځ باندې پابند کو او دغه رنګي دو رکعات نفل کو او دا غیر ورستو الله تبارک وتعالى په دربار کې توبه وباسو. صلات توبه ډیر کوي، دو رکعات منځ کوي، الله تبارک وتعالى ته جاړي، الله تبارک وتعالى را بخنه غواړي او الله تبارک وتعالى په دربار کې چې انسان توبه وباسي الله په ډیر زیات خوشحالي کی. او خاص کر ځوان سړی چې راشي کنه او دې په مانځه باندې ودرېږي، الله تبارک وتعالى په فرشتو باندې فخر کوي، اے فرشتو دا وګورئ هغه انسان دی چې دا په چا په پیدایش باندې تاسو اعتراض کړی و. وګوره دا ځوان دی، څومره ښایسته دی، څومره په مټو کې طاقت دی، څومره غرور دی پکې، خو چې زما کور ته راغی نو تندی ما ته په ځمکه باندې ایښی و جاړي. الله ډیر زورور یم، الله ډیر ښایسته یم، الله ډیر ښکلی یم، خو الله ستا په مخ کې زما هېڅ حیثیت نشته دی. الله ستا دربار ته چې راشم زما تندی به تا ته په خاورو کې فروت وي. الله تبارک وتعالى به دې خوشحالېږي که نه خوشحالېږي؟ الله په دې باندې خوشحالېږي. نو ځوانانو ته وایم خپله ځواني دا د الله عبادت ته ورکئ. الله تبارک وتعالى به په ورځې د قیامت د عرش په سوري کې تاسو ته ځای درکړي. هغه ځوان چې کومه ځوان خپله ځواني د الله په عبادت کې زړه کړې وي، په میدان محشر کې به دی د الله د عرش ته سوري د لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمه وي، د الله تبارک وتعالى میلمه به وي. الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کله چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه.